د هر قسمه ژبې په اردو پښتو کې ترجمه حاصله کوي. اکثر ځینې کسان تاسو کوي موږ د داسې اپلیکیشن وخه چې په هغه کې د هر قسمه ژبې چې د ترجمه کیږي یا موږ ته په انګلیش کې میسج راشي یا په اردو کې میسج راشي او دا هغه موږ په پښتو کې ترجمه چې دا ګورو یا د شانتي موږ د پښتو یا د انګلیش ژبې چې دا هغه په اردو کې ترجمه وګورو. نو په دې ویډیو کې برته د اپلیکیشن خم چې تاسو د هر قسمه ژبې ترجمه چې دا تاسو په هغه کې کولای شئ. بل لکه تاسو ته په اخبار کې سلیکل راشي نو دا هغه ترجمه چې د تاسو ما حاصلولی شئ که په انګلیش کې هغه اخبار یا په چاینیز ژبه کې یا په نورو ژبو کې نو تاسو د هغه ترجمه چې دا هم به دې کې حاصلولی شئ. دغه شانتي تاسو سره یو تصویر او تاسو وایئ چې موږ دغه تصویر چې دی په دې کې کومې لیکایي ده چې د هغې موږ ترجمه وکړو نو د هغې به کوم تاسو ترجمه چې دی دا کولی شئ. نو دا کوم اپلیکیشن دی دا هلته به دې ویډیو کې یم د هغې لپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکوئ. نو د سیټ ته به زه تاسو ته خپل سکرین ریکارډینګ چالو کړم په دې کې چې موږ دا کوم اپلیکیشن چالو کړی دی نو دا د ګوګل اپلیکیشن دی. لکه د ګوګل اپلیکیشن دی دی به تاسو له صحیح ترجمه چې دا به تاسو له راوکاږي. اکثر ځینې اپلیکیشن په هغې کې چې تاسو کوم الفاظ ورکړئ نو اکثر د هغې هغه ترجمه چې دا هغه غلط راوکاږي خو دا چې دی دا به تاسو له اوریجنل ترجمه چې دا به تاسو له راوکاږي. نو په دې کې به تاسو ته ښکارېږي دلته کې له پاسه دا ټیکسټ لیکلی په دې چې تاسو څنګه زور وکړئ نو په دې ځای کې تاسو خپل لیکئ چې دا هغه ورکولی شئ. لاندې پکې د پیسټ د آپشن چې دی دا هم ورکړی که تاسو څه کاپي کړئ نه دلته کې پیسټ کولی هم شئ خو دلته کې اوس موږ لکه لیکو په انګلیش کې هاو ار یو موږ هاو ار یو ولیکلو نو په پښتو کې راغی تاسو څنګه یې. دغه شانتې که دا اوس موږ په دغه کې ګورو په انګلیش کې نو انګلیش کې چې دی هاو ار یو موږ ولیکلو لاندې چې دی تاسو څنګه یې. دغه شانتې اوس دا موږ اردو ته راوړو نو دلته کې به تاسو ته پښتو چې دی دا به ښکارېږي دا تاسو څنګه وله پوښتو نو دلته کې چې دی دا اوس موږ اردو ته راوړو آپ کیسے هو. ځینې کسانو چې دی دا پړاوهل هم نه ورځي نو دا به تاسو ته پړاوی هم اوس یو اوږد آرټیکل تاسو راغستی تاسو دلته کې ورکړم او تاسو وایئ چې موږ هغه پړاوهلی نه شو نو دا به تاسو له پړاوی هم لکه دا اوس موږ د انګلیش نه دغه ته راوړو اردو ته نو دلته کې موږ د سپیکر دا نښه به تاسو ته ښکارېږي چې څنګه دا موږ وو نو دا به د ځانه چې دی دا به اوس ویل هم یې آپ کیسے ہو آپ کیسے ہو. دغه شانتې وي دغه شانتې د انګلیش هغه چې دی دا به تاسو ته هم پړاوئ. دغه شانتې پړاوهلی پې تاسو هم شئ. دلته کې بیا د کیمرې ځینې کسان وایي چې د کیمرې به څنګه کوو نو دلته کې به تاسو ته د کیمرې د آپشن چې دی دا به تاسو ته ښکارېږي د پاسه نو څنګه به دغه کیمره تاسو داسې زور وکړئ یو شي له تاسو تصویر وکاږئ به دې یو تصویر ویستو اخبار له یې ویستو یا بل څه له یا یو څه بورډ ته ونیو چې بورډ ته ونیسئ د هغې هغه ترجمه چې دا به تاسو هم درکوي. دغه شانتې دې خوا به تاسو ته د ګیلري تصویرونه چې دي دا به هم ښکارېږي. په دې کې چې تاسو کم د ګیلري تصویر راواغستو نو د هغې ترجمه چې دا به تاسو هم درکوي. چا په انګلیش کې نو تاسو له به په اردو کې چې دی دغه ترجمه درکوي. خو دلته کې به تاسو د لینګویج سیټینګ چې دی دا به هم کوئ. لکه دلته اوس د انګلیش لیکلی موږ د انګلیش ووالو نو اکثر ځینې دې ژبې چې موږ ته دا پته نه لګي چې دا د کومه ژبه ده چې انګلیش دی که سپاینش دی یا چاینیز ده نو د هغې لپاره به تاسو داسې چل وکړئ چې له پاسنی اپشن چې دی دا به ځان سره ووایي چې دغه ووالو په دې کې چې تاسو هر قسمه ژبه ورکوئ د هغې به تاسو ته ترجمه چې ده هغه په اردو کې راځي. دغه شانتې که دا اردو تاسو ووالو دا یو پښتو ته ور واړوله پښتو ته دا موږ اوس ور واړو نو دلته که موږ ته چې دی د هغې ژبه ترجمه چې دا پښتو کې راځي یا موږ د دې دا کیمره کولاو کړو ډایرکټ موږ بورډ ته ونیوله نو په هغې بورډ کې چې دی موږ ته به ډایرکټ هغه ترجمه چې ده هغه په پښتو کې راځي. دغه شانتې چې په دې ځای کې تاسو کومه ژبه سلیکټ کړئ نو د هغه ژبې ترجمه چې ده هغه تاسو ته راځي. ځینې کسان به وایي چې موږ ته په میک وایو نو د میک د آپشن په کوم شته خو په دې کې به تاسو هغه ژبه چې ده هغه اول خوښوئ. لکه اوس موږ دلته کې انګلیش دلته ولیکو او په دې میک باندې موږ زور وکړو موږ ته په انګلیش کې کم الفاظ وایو نو دا به د هغو ترجمه راوکاږي. که په اردو کې ورته وایو موږ وایو چې دا په انګلیش کې ولیکي نو د دې ځای نه به هغه تاسو ته په انګلیش کې چې دی دا به هم لیکي. ځینې کسان به د اپلیکیشن چې دی دا به نه پېژني نو تاسو به پلی سټور ته لاړ شئ او هلته کوم د میک د آپشن چې دی موجود وي ځینې کسان په لیکلو باندې نه پوهېږي نو هغې ته به ګوګل ټرانسلیټ دا چې ورته وي نو دغه اپلیکیشن چې دی دا به تاسو ته راشي نو دا اپلیکیشن چې دی دا به ځان سره چې دی انسټال کړئ. چې کله دا تاسو په خپل موبایل کې ډاونلوډ کو نو بیا به دا اپلیکیشن څنګه تاسو کولاو کوئ نو ډایرکټ په دا مخ چې دی دا به تاسو ته کولاویږي خو د ژبو سیټینګ چې دی دا به تاسو په خپلو کوئ لکه څنګه چې ما تاسو ته دا طریقه وښوله نو د هر قسمه ژبې ترجمه چې دی دا تاسو په دې کې کولی شئ او هغه به تاسو ته صحیح ترجمه چې ده تاسو ته به راوکاږي. بل چې تاسو ته به هغه الفاظ چې دي هغه به درته پړاوهي مو لکه تاسو اوږد آرټیکل ورکړو هغه مکمل چې دی تاسو ته پړاوهي مو. دغه شان په وټساپ کې درته چا میسج وکړو یا درته په نورو ځایونو کې میسج وکړو نو هغه میسج چې دی هغه تاسو به دې کې پړاوهلی چې
چې دی هغه هم شي. نو دا اپلیکیشن چې دی دا په خپل موبایل کې چې دی لازم ساتئ. بل دا اوریجنل اپلیکیشن دی نو د دې نه دا خطر هم نه جوړېږي چې ستاسو ډیټا وپټه کړي ځکه دا د ګوګل خپل اپلیکیشن دی. نو دا اپلیکیشن د ځان سره انسټال کړئ.